دا احساس پروګرام د عمران خان د ویژن مطابق دی دا غفلوټ کړی دا پروګرام کو څوک وایي چې دا د بېنظیري پیسې دي نه دا غار ستري دی هغه ډیټا هم ختمه شوې ده نوې ډیټا کلکټ شوې ده نوې سروې شوې ده او په هغې باندې به هغه پیسې تاسو ته میلاویږي ستاسو د خوراک چې 4-5 کم ضروري شذوري دي په هغې به تاسو ته سبسډي میلاویږي او دا مې د سره لوز دی یوازې به په میدان کې نه پرېږدم انشاءالله هغه څنګه را روان بجټ کې به دا 100 ارب روپۍ دی خوراک شیزونو ته وباسم او دا هر څه به داردانو به انشاءالله ولري دا بېغمه اوسئ دا غم به نه کوئ پاس الله شته به زموږ مدد کوي چې کله نیت پاک وي نو منزل آسان وي الله تعالی مدد کوي او دا به انشاءالله الله به زموږ مدد کوي چې کله ستا نیت پاک وي د عمران خان خبره چې نیت دې پاک وي کوشش کوئ نو الله تعالی خامخا انسان له منزل ورکوي او الله تعالی هغه انسان خامخا کامیابوي او تر اوسه پورې چې عمران خان کومې فیصلې کړي دي هغه د الله په توکل باندې کړي دي او الله چا سره ودرېږي چې وایي که نه وایي څوک چې په لا اله الا الله باندې ایمان راوړي هغه بیا مضبوط وي هغه کې غیرت راځي او په عمران خان کې هغه غیرت دی او په تاسو کې هغه غیرت دی او دا کم خلک چې امریکې ته کینی چې مال حکومت راکا او فلانی ته کینی پاوي کې دا غیرت نشته او کې د سره اړو د غیرت د دې اړو په دې طرف اړو سره تری نه دي نو ان شاء الله بیا به مرادم سوات ته ما دې دغه کې خو دو بیا به نوخت شي او هلیکاپټر به نو چتیږي نو زه تاسو یو ځل بیا شکریا ادا کوم او په سوات کې چې څومره ترقیاتي کارونه روان دي چې کله حکومت ټایم پوره کړي او ان شاء الله تاسو ته پته ولګي چې تاسو یو عام رور وزیر اعلی راغلی او هغه تاسو د پاره سکړي دا به ان شاء الله تاسو ته په ټایم باندې احساس کیږي او دلته ګران خبرو کړه وی نواز شریف کډنی هسپتال نواز شریف موږ دفن کړی دی دا کډنی هسپتال نه دی دا عبدالحق میاګل جانزیب کډنی هسپتال دی دا نوم یاد ساتئ دا دغه د چا د پلار پیسې نه وي چې هغه په خپل نومونه ږدي خپل نوم هغه سړک دی چې خپل ځمکه ولا فري ورکړي یا د خلکو دپاره یو کنسټرکشن وکړي هغه حق دی چې هغه په خپل نوم کړي